نن چې د امت نوجوان نسل کله سکول له ورځي کله کالج له ورځي بیا دی پر دې مخ باندې ډېره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت نه پرېږدي و یاره هلته هغه خلک ما ته په ډېر نالیده او په بد نظر باندې ګوري و یاره د کالج ماحول دی د یونیورسټۍ ماحول دی چې کله هغه کم نصیبه مسلمان د نورو قومونو د دې په خاطر باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت پرېږدي بیا خو مسلمان قوم مسلمان ملت هغوی د خپلې کامیابۍ نقشه پرېږدي او د کامیابۍ نقشه چې په خپل لاس باندې سړی پرېږدي نو هغه سړی به بیا په خپله زندګي کې د کامیابۍ تمه څنګه وکړي نن خو امت تباهی دا ده نن د امت هلاکت دا دی نن د امت د ستړیا لوی سبب دا دی چې د امت نوجوان نسل چې په هره معاشره کې راسي د نورو قومونو په خاطر باندې چې هغوی به موږ ته په کم نظر باندې ګوري بیا د دوی سره د پیغمبر سنت پاتې شي حالانکه د پیغمبر سنت د دې امت دپاره کامیابي ده او چې سړی په خپل لاس باندې کامیابي پرېږدي او د کامیابۍ نقشه پرېږدي بیا به هغه کم نصیبه کامیابي ته په کم شکل باندې ورسېږي